درې بر اعظمو باندې حکومت کوونکی هغه هستی چې یوه ورځ په لار کې یوې کونډې ښځې نه ماسته توی شول، هغه ځمکې راکاږل، ده ته راغه وایي ستا قضا تا فیصلې ته راغلی ای عمر دی ستا په دور خلافت کې ځمکې ما نه ماسته راکاږل. راغی په ځمکې خپه ووهله، وایي ته څنګه چې ستا باندې عمر غوندې انصاف کوونکی موجود دی، ورکه دې ښځې ته خپل ماسته. کتاب لیکلی دی چې څومره ماسته ځمکې جذب کړي او ټولې ورته را بهر کړه. زمونږ داسې حاکمان تیر شوي. ما عزتمندو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دي سفر کوي، کله چې د یهودیانو ځمکې شروع شوې، بیت المقدس ته رانږدې شو، عیسایانو ځمکې شروع شوې، نو دلته خپل غلام ورته قربان اوس را دننه شو، داسې وکئ تاسو بره وخیجئ، زه به پیدل روان شم، اوښ پړی به ونیسم. دی ورته وایي نه، خپل نمبر برابر ساته، خپل نمبر برابر ساته. ما سورلی نمبر تیر شو، اوس په زه پیدل زما. یاد وګورئ تاریخ دا الفاظ لیکلی دي په اوس په سرو زرو سره دا لیکل پکار دي. ما عزتمندو یهودیان او عیسایان د مسلمانو امیر کتلو ته، د مسلمانو بادشاه کتلو ته راوتي چې وی ګورو څنګه نوراني سړی وی، څنګه شان و شاهان وال سړی وی. ما عزتمندو څه ګوري چې لرې منځ نه دوه کسان را روان دي او دواړه له ګردونه ویښته ډک دي او دواړه انتهایی کمزوري ښکارېږي. کله چې وکتلو حضرت ابو عبیده بن جراح ته وایي یهودیان او عیسایان ستاسو مسلمانو امیر دغه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وخندل، ورته فرمایي دا نه، زمونږ مسلمانو امیر زمونږ بادشاه دا نه دی چې دا په اوښ باندې ناست دی، چې دا اوښ پړی نیولی دی او سره را روان دی او خپل غلام یې بره کېنولی دی، دا یې زمونږ مسلمانو امیر دی او ده ته امیر المؤمنین عمر فاروق ویلی کېږي.